له شل ملګري به ساداني مرګ موږ له شل ملګري چې یو دا به ساداني مرګ موږ پرتال کوو زموږ لاشونه به د دې ځای نه ځو خو ځو نه چې تر څو زموږ مطالبې نیول شي او اخره کې دا یو خبره کوم دې پولیس والو وروڼو ته تاسو زموږ مېلمانه یې تاسو زموږ سرکاري افسران یې موږ پوره منډ خلک یو تاسو ته وایو چې موږ ته مه ودرېږئ ورشئ په پلارو کوڅو کې چرس وایس ختم کړئ دا پرځ رڼا چې مرګونه کېږي هغه ختم کړئ موږ ګنوار یو دا زموږ دفترې دي دا زموږ په وینو جوړې شوي دا که ډي سي دی او که ډي پي او دی او که ډي ایس پي دی دا زموږ مېلمانه یې د حفاظت په موږ فرض دی موږ خپلې مطالبې راوړي او د خپلو مطالبو لپاره چې موږ کومه لارې اختیار کړې ده د دې لارې مقابله هېڅ څوک نشي کولی پرامن منظم ناست موږ دلته موږ ډیپټي کمشنر صاحب ته وایو زموږ ملګري هم را روان دي موږ دا خبرې هم کوو موږ د خبرو نه انکار نه کوو خو موږ تا ته دا خبره کوو چې ته منتظم اعلی یې د دې ضلعې د شریف سره د ډي پي او صاحب هغه ته مو ورته هم زموږ مېلمه یې زموږ خفګان او زموږ ګیله چې ده ذاتي نه ده د دې علاقې ده د صوابۍ ده صوابۍ داسې صوابۍ ده چې په وزیرستان کې نوم واخلي نو سړی به درته نیغ ودرېږي دا دومره محترمه صوابۍ ده دا دومره پښتنه صوابۍ ده دې ورور اخیستې دی موږ را پاڅېدلي وو او هر چا ته وو چې راشئ صوابۍ ته راشئ دې چوک ته راشئ چې د ورور مړ کړو دا زموږ صوابۍ د پاټۍ به هم پکې کوو هر څه به کوو هر چا خپله خپله پاټي ده پاټو نه ده دا د صوابۍ جرګه ده دې له راشئ او دا یو منټ لوټ شرف نور نه منو دا وګوره دا داسې بې موره بې پلاره صوابۍ ده چې په پښتونخوا کې په یو هسپتال کې پارکینګ ټکس نشته او دلته چې کوم دی صوابۍ شاه منصور باچا خان بابا هسپتال ته چې ځې اول به 50 روپۍ خوله به د وینو ډکې وي اول 50 روپۍ راکړه دا کوم ښه کیسه ده دلته د رکشو والا غریبانانو نه 3000 روپۍ ټکس اخلي چې یې موله چا اختیار ورکړی چې ټکس لګوي په رکشو والا په صوابۍ کې 80% خلک د سورلۍ لپاره رکشې استعمالوي موږ دغه رکشو غریبانانو سره ولاړ یو چې د دوی نه چا یو پیسه واخیسته ده دا ټولې رکشې به د صوابۍ پرې روډونو درو او دې کې به عام مبارک بند دې هېڅوک نه دي موږ دا د غریبانانو سره ولاړه کمیټي ده دا د بې اسرې او د بې وزله خلکو سره ولاړه کمیټي ده پارټي مارټي د هر چا خپله ده خو صوابۍ شریکه ده د دې لپاره اخر کې بیا دغه علما کرامو ته اپیل کوم چې تاسو هم مهرباني وکړئ راشئ دا ستاسو ضلع ده راشئ تاسو سره به موږ درانه شو اعلانونه وکړئ که د پنجپیر مولانا صاحب دی که د شاه منصور مولانا صاحب دی که د خانقاه مولانا صاحب دی که د ډاګۍ مولانا صاحب دی تاسو زموږ لپاره محترم یئ راشئ دې خلکو سره ودرېږئ موږ سره مه ودرېږئ دې بدن نه صوابۍ سره ودرېږئ د چرسو د آیسو خرڅ خلاف ودرېږئ د کرپشن خلاف په دې صوابۍ کې ودرېږئ موږ به یو کرپشن کیس راوباسو دا دلته چې په کومه طریقه روډونه جوړېږي په دې نهرونو باندې دا به یو راوباسو ډیپټي کمشنر صاحب د نهرونو په روډ چکر ولګوه په 4.5 کروڑه کیلومیټر جوړېږي 30 روپۍ په کیلومیټر نه لګي طبیعي روانه ده پر اوسه کال د شګې ټېکه د جلبۍ او د جلسایو د لاهور په 75 کروڑ روپۍ باندې